نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زما ورطول پجمان درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته د اودس متعلق بیان شروع کړو. تیر شوی جمعة المبارک په ورځ باندې مې تاسو ته د مسواک متعلق فواید او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاص سنت خنن بدتا د خولې د صفائی او د سپګمو په عربی کې خولې ته چې اوبه اچوي نو دې ته مزمزه وایي او سپګمو ته چې موږ اوبه اچوو نو دې ته استنشاق وایي. د مزمزه خپل لغوي معنا ده غړغړه، خو په اودس کې خولې ته اوبو اچولو ته ویلی شي. خپله معنی دی غړغړه. په اودس کې خولې ته اوبه اچول 3 بار او سپګمو ته 3 بار اوبه اچول دا سنت مؤکده دي. او په غسل کې دا فرض دي. خو یو مونږه په معاشره کې د خلکو نه داسې اورېدلې دي د غسل په حالاتو کې ان شاء الله که خیر و زندگی و ژوندي ونو در روان د غټ اختر نه پس په بیا د عید الاضحی نه پس په بیا د غسل بیان کوم. نو بیا به زه تاسو ته د دې مکمل تفصیل فواید او مونږ معاشره کې چې کوم انداز کې دا اوبه اچو د خولې ته او د سپګمو ته د دې نقصانات په معاشره کې مونږ د خلکو نه داسې به اورېدلي وو چې غړغړې به کوي او دا اوبه به د مرۍ ته رسې په غسل کې. او بلکې ما ډېر خلک داسې کتلیم دي او سپګمو ته به اوبه راکاږي او دا سپګمې به ترخې. دا نشته. اصل کې خولې ته ډکه خوله اوبه اچول او په خوله کې دا اوبه اړول اړول بل طرف ته یو بل طرف ته دا اوبه اړول دې ته غړغړه وایي. غړغړه خپل مطلب دی په خوله کې اوبه غړغړول غړول. مونږ وایو معاشره کې دا سړی اور غړوا غړولو ته ویلی شي. نو ته ډکه خوله اوبه واچوه او په خوله کې دا اوبه اور غړوه تاو راتاو کا چې دې سره ستا خوله صفا شي. بیا مرۍ ته اوبه رسول دا نقصان ده دی.
دا نقصان پیلاوي. او به ما د طب په کتابونو کې دا غتلې دي چې کم سړی سپېږمو ته اوبه راکاږي برا. مونږ معاشره کې به دا اورېدلي وو چې یاره تاسو به سپېږمو ته اوبه راکاږئ سپېږمې به ترخې. اکثر خلک هم داسې کوي. دام نشته. سپېږمو ته اوبه راښکودل او بیا چې کومه دی سپېږمې ترخول دا دننه دماغو ته اوبه ځي. دا بیماری پیدا کوي. د دماغو بیماری پیدا کوي. نو دلته کې استنشاق وای. د استنشاق مطلب معنا داسې ده اوبه وشتل. او په معاشره کې خلکو د دې نه مقصد داسې اغستی دی چې تو اوبه راکاږه سپېږمو ته. دا مقصد نه دی. په دې به انشاءالله تفصیلي خبرې کوو. د سپېږمو چې کوم د ښکاره حصه ده دا صفایي کول. نو لاول به په مزمزه کې خبرې وکړو. مزمزه ډکه خوله به اچول خولې ته. دا مونږ په څه مقصد دپاره کوو. ما تاسو ته یو اته جمعې وړاندې خبره کړې وه چې الله رب العزت په مونږ باندې د 3 اندامونو وینسل او یو مسح کول او دا خاص اندامونو پیغمبري سنت خوله وینځل سپېږمې صفا کول نور اندامونه ونه ښودل. دې کې څه حکمت دی؟ نو مونږ چې کله دا خوله صفا کوو دا خوله مونږ په یو خو د اودس په خپله عبادت دی. د اودس په خپله عبادت دی. نو یو چې کله مونږ دا خوله صفا کوو په دعا کې ما تاسو ته یو څو الفاظ ووي. اللهم اعني مونږ چې کله خولې ته اوبه اچوو خوله صفا کوو نه دې نه مخکې دعا دا ده اللهم اعني على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دې زبان باندې به دې خوله باندې به مونږ د الله د کلام تلاوت کوو د الله ذکر به پې کوو او د الله د نعمتونو شکریه به ادا کوو او دا هر څه چې مونږ کوو دا په عبادت کې دي. نو چې دا عبادت شو نو د عبادت لپاره به خوله صفا ساتئ. نو د عبادت لپاره به خوله صفا کړئ د الله د ذکر لپاره به خوله صفا کړئ. دویم نمبر چې تاسو ته مې وویل چې د دې فواید څه دي. یو کم سړی چې د خولې د صفایي خیال ساتي نو د ټول بدن به صحتمند دي. د ده به د خولې بیماري نه راځي. دی خو دنیاوي فواید شول. بل دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي احادیث مبارک ته چې د اودس سره د انسان نه دا ګناهونه رجیږي. مونږ چې دا اندامونه وینځو نه د دې سره د انسان نه دا ګناهونه هم انزلی کېږي. نو اکثر زمونږ نه که ګناه کېږي ګناه کم اندامونه کوي خپې کوي ګناه ته پې مزل کوي لاس کوي خوله کوي سترګې کوي غوږونه کوي. نو که په ژبه چې کومه ګناه کېږي که ګناه کبیره وي که ګناه صغیره وي او خوله چې کېږي نو چې انسان کله اودس کوي نو 3 پیره پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو به 3 پیره خوله وینځئ.
نو چې زمونږ نه په خوله باندې کومه ګناه شوي چې هغه ګناه زمونږ نه د خولې نه ووینځلی شي. علما ذکر کوي چې په اودس سره ګناه کبیره او ګناه صغیره دواړه ګناهونه الله رب العزت وینځي. بعض علما ذکر کوي چې د انسان ګناه صغیره په اودس سره ختمېږي. نو سنت خوله چې مونږ وینځو مسواک مې درته بېل ویلی و، نو خوله به مونږ 3 پیرې وینځو، یو پیر اوبه واچوه. بعض انسان سره مسواک نشته، نو په عربی کې د عربی کلام داسې دی، دې ګوتې ته مسواکه ګوته وایي. د دې ګوتو خپل نومونه دي، د هرې ګوتې خپل نوم دی. په عربی کې ورته کله د شهادت نوم وایي او کله ورته د مسواکې ګوتې نوم وایي. نو چې کله تا سره مسواک نشته، نو بیا به دا د مسواک ګوته په دې غاښونو باندې استعمال کا. په غاښونو باندې استعمال کا چې کم ګند ستا په خوله کې وي هغه به پاک ووینځلی شي. نو 3 پیره خوله وینځل دا سنت مؤکده دي. په اودس کې اوس د دې نه پس مونږ سپېږمې وینځو، په عربی کې ورته انف وایي. نو د سپېږمو کار څه شی دی؟ دا یو واقعه ونده کې ورکوټې درته ویمه. الله رب العزت چې کوم سیستم په دې بدن کې ایښوستی دی هر یو، نو الله رب العزت په دې کې لوی حکمت ایښوستی. فضل الله ایډوکیټ صاحب په امریکا کې دی د ثوابۍ خوستېږي په امریکا کې. هغه وایي انګرېز باندې یو سوال وکړ، وی راته وی چې دا څنګه د الله یو نظام دی چې په دې خوله باندې مونږ روزي استعمالوو او د پاسه نه الله رب العزت دا سپېمې ایښوستې دي او دا سپېمې بیا الله ایښوستې دي او بیا پکې د سپېمو باندې دا ګنده شی راځي. پکار و چې رب دا سپېمې په بل ځای ایښوستې وی. فضل الله صاحب زما زیات د الله اسې دا یو خبرې راوستې، سوال هم ډېر عجیب او ناشنا دی. وی ما ورته ویل چې دا الله رب العزت ستاسو زموږ د مخلوقاتو د اسانتیا دپاره ایښوستی. دا یو لیبارټري سیسټم دی، موږ ته ښکاري داسې چې موږ دې خولې ته نوړۍ درنه کولو ګورې موږ ته سپېږمۍ رپورټ راکړي چې دا شی دې ټیک نه دی، بدبوی دی، خراب شوی دی، دا ستا د بدن لپاره مضر دی، خیال کوه. نو که چېرې دا نوړۍ به تا خولې لاول به چې مثال دا سپېمې ستا شاته لګېدلی وي، نو لاول به دې هلته وړه هلته به دې چکین کوو او بیا به دې خولې له راوړه، نو ډېر تکلیف و. نو الله رب العزت زموږ او ستاسو دپاره اسانتیا ایښوستې ده چې مونږ او تاسو چې کله رزق خورو نو ډارک یې خورو، نو سپېمو ورسره لګېدلې ده، لیبارټري سیسټم ورسره لګېدلی، نو ډارک یې لاره چکین کوي چې دا شی اوکې دی او دا شی اوکې نه دی، چې معمولي غونده کړي نو ډارک لرې کړو. بل د الله رب العزت یو ډېر ناشنا نظام دی. په دې سپېږمو سره الله رب العزت د انسان د مخ حسن ایښوستی. مونږ ته ښکاري داسې چې د کم چا سپېږمه ورکوټې وي نو په حسن کې تغییر وي، یا د چا سپېږمه کې څه کاروایي وشي، علاج میں اپریشن وغیرہ وشي،
نو الله رب العزت د دې مخ حسن الله په دې یو سپېږمه کې خوسته نو بظاهر باندې موت ته د سپېږمه دومره ورکوټه شي ښکاری خدای یو لوی نظام دی په دې سپېږمو کې یو لوی لیبارټري ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو به د سپېږمو صفایم کوئ نو د دې لپاره پهله چې کله ته سپېږمو صفایي کوې نو دا دعا به کوې اللهم ارحني رائحة الجنة ولا ترحني رائحة النار یا الله رب معنی دا ده چې موږ له د جنت خوشبایانې را نصیب کړي موږ د جهنم د بدبوی نه محفوظ کړي جهنم بدبوی کوي جنت خوشبو نظام لري نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو به 3 ځلې سپېږمې وینځئ دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت دی موږ به د سنت په سوچ کوو خو احادیث مبارکې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو په دې سپېږمو کې چې کومې سپېږمې صفایي نه نو دا جنات په بدبوی ځای کې پاتې کېږي نو ستاسو سپېږمې وایي دا د جناتو کورونه دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د سپېږمو د صفایي د نظام ښودلی دی نو 3 پیرې به مونږ سپېږمې وینځو به اچو په ښی لاس به صفایي کوو په ګس لاس نو دا کچۍ ګوته د چا سپېږمې څښاوي ګندګي پکې ده نو دا کچۍ ګوته دا پر سپېږمو کې وال او سپېږمې ښه سوڼول د سپېږمو صفایي راوستل دې ته وایي په عربۍ کې استنشاق 3 پیرې ناکپوزه وینځل دا سنت دی مؤکده بیا د دې صفایي کول دام سنت دی د دې ښه صفایي کول نو موږ او تاسو چې 3 ځل د سپېږمو صفایي کوو انشاءالله که خیر و زندگی و ژوند آینده جمعه به ته انشاءالله په دې کې بیا باس کوم ځکه امام ابو حنیفه رحمهم الله هغه څه واقعات او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث